د یاجوج ماجوج باره کې مختلف اقوال دي. بعضی علما وایي، بعضی مفسرین چې دا یو جدا مخلوق دی، جدا مخلوق دی، یعنی دا انسانان نه دی، یو جدا مخلوق دی. تر دې پورې راځي چې دا یو لیشت مخلوق دی، دا دومره واړه واړه دي لکه یو لیشت. او دویم قول دا راغلی دی چې دا د یو غز په مقدار باندې دي، دومره بدنونه دي لکه یو غز. او دریم قول دا راغلی د دوی دومره اوچت اوچت بدنونه دي لکه یو سل شل غزه واخله، ډېر اوچت اوچت دي. او څلورم قول پکې دا راغلی دی چې د دوی دا غوږونه دومره غټ دي غوږونه چې یو غوږ دا د ځان لاندې د بسترې په شان وغړی او دا بل غوږ دا په ځان باندې راواچي د کمبلې په شان ځان پې پټوي. خو لهذا دا ټول اقوال دا ټیک نه دي. صحیح قول دا دی، صحیح قول چې ټول مفسرین، قتاده رحمه الله، امام مجاهد رحمه الله، تفسیر قرطبی، رشد القرآن، تفسیر ابن کثیر، دی ټول دا لیکلی دي. ذخیرة الجنان هم دک رنګي تفسیر مدارک هم لیکلی دي چې دا د نوح علیه السلام چې کوم زوی یافس ابن نوح دا د هغې اولاد دی، بلکې دا انسانان دي انسانان. او قتاده رحمه الله فرمایي کنه چې دغلته الله تعالی یو دویش قبیله پیدا کړی وي. هغه یو قبیله هغه ذوالقرنین پرې خوستله، او دا یویش قبیله دا ذوالقرنین چې کوم دی یو دیوالو والو مضبوط، یویش قبیله د دیوال نه آغړه، او دا یویش قبیله دا د یاجوج ماجوج دي. نو دا او دا یو قبیله چې کوم پرېخې دا د ترکی والا چې کوم خلک دي ترک، دا هغه د یو قبیله د یاجوج ماجوج ده. نو دینه دا پته لګي چې دا هغه انسانان دي انسانان. او دی باره کې بخاری شریف هم یو دوه روایت را نقل کړي دي چې دا یاجوج ماجوج دا د الله تعالی یو مخلوق دی او خطرناک مخلوق دی. یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زینب بنت جحش رضی الله عنها ته فرمایي کنه دا سرادن وته په یری په حالت کې ورته وی ولی ای پیغمبره، ورته وی هغه یاجوج ماجوج یو لوی فتنه ده او ډیر لوی هغه فسادګر خلک دي، نږدې دی چې هغه اوس راښکاره شي. او هغې چې کوم دیوال هغه ذوالقرنین والی دی په هغې کې اشاره وکړله په دې ګوتو سره، یعنی دومره شان فاصله پکې جوړه کړې ده. او نور روایاتو کې مرازي چې عن قریب د قیامت نه وړاندې به دا یو مخلوق الله تعالی را خلاص کړي، هغه دیوال هغه به چې کوم دی دوی کنی را کنی، نو یو قیامت چې کله را نږدې شي هغه دیوال به را کولاو کړي او په دې دنیا باندې به را خلاص شي. او دا دومره ډیر زیات خلق دي. تاسو د دې روایت نه اندازه وکړئ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام ته د قیامت په ورځ وي چې په دې خپل اولاد کې د جهنم د اور نه په دې زرو کې یو چې کم دی هغه بچ کا. نو مطلب دا دغه مفهوم د روایت داسې دی، مفهوم د روایت چې په زرو کې به یو کس جنت ته ځي او 999 دا به جهنم ته ځي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه الله خپل صحابه ته پوښتنه کړو چې اې د الله رسول دا به څوک وي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا یو دا به د ستاسو نه وي، زیری در کوم تاسو ته چې دا یو به د ستاسو نه وي، او دغه 999 دا به د یاجوج ماجوج نه وي. مطلب دومره ډیر زیات مخلوق د الله تعالی دی. او بعضی خلادا قول کړي دي چې دا کم د چین والا خلک دي، دا د چین والا دا وایي چې د یاجوج ماجوج هغه قوم قبیله ده. او بعضی وایي چې نه دا تاتارخانیان چې کومو هلاکو خان پکې تیر شوی دی، دوی طرف ته دا کم خلکو تیمور لنګړه دا خلک وایي دا د یاجوج ماجوج. او بعضی وایي چې دا روس والا کم خلک دي، د روس والا دا غ یاجوج او ماجوج دي. او دا په کم ځای کې دا د ذوالقرنین دغه دیوال دی نن سبا چې د یاجوج ماجوج دیوال دی. ګوري دا ډیره لویه فتنه ده، لویه فتنه دا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډیر روایت راغلی دا د دجال په باره کې ومراشي چې بابلود شام کې چې کوم ځای دی خار بابلود په نوم باندې التبا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام امام مهدی سے به مرسری دغه دجال به قتل کی. نو دا غینه پس په الله تعالی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وکړي چې د خپل مسلمانان قوم دا کوه تور غر طرف تبوزا زه اوس په دې دنیا باندې یو لوی مصیبت را پر एकदम مطلب هغه یاجوج ماجوج اوس را خلاصيږي دا غیر ټیم نږدې دي. نو یاجوج ماجوج دا ډیر فسادګر خلک دي ګوره انسانان ښه. نو یاجوج ماجوج به الله تعالی را خلاص کې پر دنیا باندې براشي.
دا لوی واقعه ده چرته درته بیا ویم. نو چې کله دا دنیا تراشي نو دومره ډیر خلک به وي، دومره ډیر خلک چې دا پیلنې سر د دې لشکر چې کوم دی دا په دې بحر مردار باندې چې کوم دی بحر میت په نوم باندې ډیر لوی سمندر دی، په دې باندې چې راشي دا سمندر به دومره تږي به وي چې دا سمندر به ټول اوس کی. نو شاته چې کوم خلک ورپسې په د لشکر او د ډلې شاتني خلک چې هغه چې په دې لار تیریږي نو د ځمکې ته به داسې جبې لاندې کوزي کوي او جبې به ورپورې کاږي او وایي به چې لکه دلته مخکې چېرته اوبه تېرې شوي دي، حالانکې اوبه تېرې شوي نه دي، د دې لشکر هغه مخکې خلک دي هغوی دغه اوبه وڅکلې. نو ته سوچ کوه چې دومره زیات تعداد کې به وي او دومره هغه خونخوار به وي او داسې سړي خوار به وي چې مثال دومره تږي به وي چې هغه د سمندرونو اوبه به په سکندونو کې داسې وڅکي. او په دې دنیا کې به یو فساد جوړ کی، کم انسانان چې ورځي ابم قتلی او مخې ته چې دا فصلونه راځي ونې باغونه هر څه به ختم کی. نو تر دې چې په ټوله دنیا باندې به دوی غلبه حاصله کی، بیا به ووایي او مشر او په خپلو کې به وایي لکه چې موږ داسې کار وکړو دا دنیا چې کومه موږ لکه فتح کړله، راځئ اوس د اسمان والا مخلوق چې کم دی په هغوی باندې غلبه حاصلو. نو د دې غرونو غونډو د سر ته به وخیږي او اسمان طرف ته به غشي وولي. نو الله تعالی به هغه غشي د غشو سرونه چې کوم دي هغه به داسې قدرتي طور باندې په وینو باندې بسري او واپس به راشي. نو ټول غشي چې به راولي واپس به راکوشي نو هغه به سره وي په وینو باندې. نو دا یاجوج ماجوج به وایي لکه موږ په ځمکې والا باندې خو هسې غلبه وکړله او د هغه اسماني مخلوق چې کوم دی هغه په هغې باندې موږ غالبه راغلو. نو بیا به په دې ځمکه کې دوی یو فساد جوړ کړی وي. هلته به عیسی علیه السلام سره چې کوم قوم مسلمانان وي په کوه طور باندې هغې سره به د خوراک څښاک کمی راشي، سهولیات پر سره ختم شي. نو هغه به عیسی علیه السلام ته چې الله ته دعا وکړه او د الله نه سوال وکړه چې دا خلک الله د ځمکې نه لري کې موږ دلته تنګ شو او دلته هغه سهولیات د زندګۍ تیرولو ختم شو. نو عیسی علیه السلام به الله ته دعا وکړي نو الله به هغه دعا قبول کړي. داسې کار به وشي چې د یاجوج ماجوج په دې سټونو کې داسې یو دانې به راوخیږي چې دا هغه دانې نه به دا ټول یاجوج ماجوج مردار شي. چې کله دا مردار شي نو بیا به په دې دنیا باندې یو څخه بوی وي. نو الله تعالی به مارغان راولېږي. دا بعضې روایاتو کې راځي چې دا کم اصحاب فیل چې کومه واقعه وه هلته ابابیل مارغان چې کوم دکه رنګې مارغان به راشي، خو به هر حال هر قسم مارغان به وي، ابه راشي غټ غټ مارغان به وي او دغه یاجوج ماجوج به په دې پنجو کې نیولې او په دې مخوکه کې به نیولې وي او لاړې به شي یو طرف ته به یې لړه کي داسې لرې ځای ته به یوسي. نو بیا چې کله دا د دې ځمکه هم صفا شي نو د هغې هغه وینې او زوی هغه بدبویي به پاتې وي. نو الله تعالی به باران را اوري، داسې تیز باران به راشي چې د دې ځمکې لاندې تل ته به اوبه دننه شي. نو دا ځمکه به ټوله الله تعالی په باران باندې صفا سوتره کې اوبه یې وینځي. نو دنیا به بالکل داسې صفا سوتره شي. نو بیا به عیسی علیه السلام او مسلمانان هغه به راکوز شي او پر دنیا باندې به ابابي اوسیږي به او دومره فراخي به الله تعالی راولي چې د یو خاندان د یو کورنۍ دپاره د یو انار دا به کافي وي. دومره وسعت پراولي. خلک به زکات ګرځي، څوک به زکات نه اخلي ځکه د زکات مستحق به څوک نه، ټول به مالدار وي. نو ته سوچ کوه چې د یو انار د ټول کور او خاندان لپاره رسیږي نو څومره فراخي به الله تعالی راولي. نو دا د قرب قیامت علامات دي. بیا به ټول مسلمانان وي په دغه ټیم کې به الله تعالی یو ښکلي خوشبوي هوا راولي. هوا په هغه هوا سره به دا ټول چې کوم مسلمانان وي هغې به ورسره وفات شي، روحونه به یې قبض کړي الله تعالی، صرف او صرف کافران به پاتې شي. نو د هغې نه پس په الله تعالی په هغوی باندې د قیامت هغه سختۍ راولي. نو دا هغه د یاجوج ماجوج مختصر شان قصه مې تاسو ته وکړله. دا د الله تعالی مخلوق دی او بعضې روایاتو کې راځي چې دا ګورې مسلمانانو دوی له دغه الله تعالی د دین دعوت رسېدلی دی. ځکه اعتراض پې دا راځي چې آیا دا الله تعالی جهنم ته غورځوي نو دوی له خو په کار دی چې د الله تعالی پیغمبر را لېږلی وي د الله تعالی نو بالکل دوی کې د الله تعالی د دین هغه دعوت دوی ته ورسېدلی دی. ځکه یو روایت کې راځي چې دوی کله سحر راوځي دا کم دیوال چې ذوالقرنین والی دی نو هغې پورې لګیا وي هغه کني چې ماتې کي نو چې لږ شان پاتې شي نو ماښام پې شي نور پې کوشي نو بیا خپلو کې مشوره وکړي وایي ځي چې ځو سبا به بیا کار شروع کوو. نو چې سبا راشي نو هغه دیوال مکه رنګې
بیا دوباره الله تعالی بیا د سره کړی وي هغه کم کار چې دوی کړی هغه الله تعالی ختم کړي دا دیوال الله تعالی بیا صحیح سلامت روغ شي نو بیا په دې کې نبی علیہ السلام یو روایت په دې کې به یو سړی پیدا شي چې هغه به مسلمانی نو هغه به ورته وي راځي چې لاړ شو د الله په فضل سره نو چې کله کار ختم کی ماخام زینو هغه به وي आवाज به وکړي چې اے داسې وي چې دا نور کار به سبا کو ان شاء الله نو چې په سبا راشي هغه کار به مکر شانتی وینو دا دیوال به مغه رنګ پاتې وینو دوباره به بیا دوی هغه دیوال به مات کې په دنیا باندې بر اخلاص شي